الیویشن لپاره ټول نه اول موږ داسې کوو چې موږ په دوه طریقو سره دا کولی شو یا خو په کنسټرکشن لاین باندې موږ کولی شو یا په ری کمانډ باندې ری کمانډ استعمال کړی چېرته نو په ری کمانډ باندې هم کولی شو د ری نه علاوه کنسټرکشن لاین خو موږ عموما زیاتره څونه خلک کوي که نه ټول په کنسټرکشن لاین باندې استعمالوي ښه نو کنسټرکشن لاین ایکس ال یا کنسټرکشن لاین د ټوبال نه راواخلې یا د میون نه راواله او زموږ دلته کې په دې کې په کار راځي هاريزونټل لاین سوري ورټیکل لاین نو وی به انټر کې د ورټیکل لاین لپاره د مخکې نه دا ورټیکل زموږ سره راغی ټیک ده چې کوم ځای کې د ټاپ نه تلې ته ګور داسې د فرنټ سایډ نه چې کومه ایریا دا ته په نظر باندې راځي هغه ایریا باندې مته څه کې داسې یو دغه پکې لکه دا چې دا موږ ته په نظر باندې راځي دلته مې یو لاین کېښودو بیا دا شو داسې دا پیلر به راځي په دې پسې بیا دا به موږ ته ښکاري چې کومه ایریا د ښکارېدل د فرنټ نه په هغې باندې به یو داسې کنسټرکشن لاین به کېدی ښه پوهېږئ چې کوم پوینټ ته ښکاري ګورئ ښه لکه اوس دا دروازه ده که نه سایډ ته ده که نه هېڅ یې مخ ته دی بل طرف ته نو دغه موږ ته نه ښکارېږي لحاظه موږ د دې په دیوال باندې دیوال به موږ ته صرف د دې شو کېږي نو په هغې باندې موږ کلیک واغوستو پیلر دواړو طرفونو به شو کېږي نو په هغې باندې مو ته کلیک واغوستو او دا شو ما به خیال چې کمپلیټ شو ٹھیک ده پوه شوې پې یو لاین هم کېښودو خو که دا بعدې موږ لږ معمولي داسې هغه طرف ته بوځو که نه دلته کې اوس موږ ته هېڅ پته نه لګي په دې کې چې کوم لاین د کوم ځای دپاره دی ټیک ده بغیر د چجیو د دیوال د لاین نه چې هغه موږ ته لږ په اوله کې دي سره د هغې پته راته لګي نور د یو لاین پته نه لګي د هغې دپاره موږ داسې کړي چې موږ دلته کې کلرز استعمال کړي دي کوم ابجیکټ څنګه دی هغسې کلر هم استعمال کړی دی ټیک ده نو د کلرینګ دپاره موږ داسې کوو چې میچ پراپرټي ایم ای شارټ کټ کېږي د میچ پراپرټي دپاره نو موږ داسې کوو چې کوم ریډ لاین دی لکه ریډ لاین به زما سره دوه څیزونه دي یو پیلر دی یو چجه ده نو پیلر او چجه دې ته موږ ریډ لاین ورکوو ټیک ده دلته غالبا دا چجه ده صحیح ده دا وشو انټر کا کمانډ به ختم شي بیا دوباره بیا انټر کا اوس کوم ځای کې سټیپس دي سټیرز دي زموږ سره که نه د سټیپس لپاره تاسو دا سټیپس دا کلر چوز کړئ دې کې لاین پاتې شوی دی دا ورسره بیا ډرا کوئ ښه ټیک شوله او بیا ډورز دي نو ډور ته زیړ کلر ورکوئ ځکه چې ډور زموږ سره په ریډ زیړ کلر کې دي او وینډوز چې کوم راغلي دي وینډوز ته به دا وینډو کلر ورکوئ ښه ټیک شوله که نه دې ځای کې دا دیوال به خیجي ښه سپین کلر چې کوم پاتې وي په خپل ځای باندې دا د وال دپاره پاتې شو دې ځای کې یو لاین موږ ته پکار دی کنسټرکشن لاین ورټیکل په دې پوینټ باندې او بیا میچ پراپرټي ایم ای به انټر کوئ او دا پراپرټي به دې ته اپلای کوئ زموږ ون لاینز چې کوم دی کلر شو
اوس موږ ته پته لګي چې یاره کم لاین د کم ځای لپاره اپلای شوی دی دې ځای کې دا چونکې باونډري د کوزه والز وي د هغې لپاره دغه سپین کلر پکې راغی ټیک شو فایل خپل سیو کوي دومره پورې پوه شوئ دې نه پس بیا داسې کوو د دې نه لږ معمولي چوت لکه چې څنګه تا پلیننګ جوړ کړی دغه پلین دپاره به ته الیویشن جوړه فرنټ به جوړه دا به نه چې تا پلیننګ یې څنګه جوړ کړی دی الیویشن به د بل ځای کې وراچوي دغه نه کېږي ښه دغه امپاسیبل ده نو موږ داسې کوو چې یو لاین به راوالو سیمپل ساده او داسې د دغه نه یو لږ فاصله کې داسې یو لاین به ډرا کوي ټیک ده بیا دې نه فرست ټریم او دا لاین به سلیکټ کوي په دې لاین باندې بیا به انټر کوي دا لاندې ایریا موږ ټریم کوو ټیک ده لاندې چې کوم لاینز وو اعظم سره ختم شو بل چې کوم لاینز دا پاتې شو اوس په دې باندې موږ دلته کې انټری کوو افسیټ به راواخلئ که فرض که تاسو ته ګراوند ورکوئ دا ګراوند لپاره به داسې وکړئ که نه 2 انچ ګراوند موږ دې له ورکوو 2 انچ 2 فوټ ساري 2 فوټ به انټر کړئ د دې نه به بر طرف ته یو افسیټ واخلئ ټیک ده او بیا دې نه پس افسیټ بیا اکټیویټ کړه 11 فوټ زموږ سره 11 فوټ 10 فوټ دا د باندې نارمل هایټ موږ دې له 11 فوټ هایټ ورکوو او بیا 2 فوټ دې لپاره چجا د چجې هایټ ها دې نه پس ټریم ډبل به انټر کړئ پر چې کوم لاینز تللي دي دا ختم کا دا لاین هم ختم کا دا لاین هم ختم کا دغه چونکې چجه ده دغه لاین ته وړاو کوي او دا لاین هم وړاو کوي ټیک شوله د چجې په منځ کې چې کوم لاینز راغلي دي دا به بیخي لرې کوي دې ځای پورې دا لاین او چجه کې به چېرته هم ورټیکل لاین نه پرېږدی ښه ټیک شوله یو پوینټ پکې صرف دغه شو لکه مطلب دې چې چجه بیا زموږ سره داسې مخکې تللی ده که نه نو داسې به داسې وکړي دا ایریا به داسې کټ کوي د دې ځای پورې او دې ځای کې دا چجې لاین دی دا پیلر دی نو دې ځای کې نه پس بیا دوباره تاسو بیا دا لاین د دې ځای پورې ختم کړئ دلته کې چجه زموږ سره بار ته راوتلی ده دا خیال هم نه دی ته چجه بار راوتلی په دې ایریا کې نو دغه لاین به دلته کې پاتې شي او دلته کې بیا ورننوتلی نو بیا دننه لاړ شو نو په دې کې به ته چجې دوه سایډه جوړېږي ښه دې نه علاوه لاندې بیهایند چې کوم دغه راغلي دي دا پیلرې مې دا مې څه لرې کوي دې ځای پورې دا بیا ډکون دی او دې نه پس دا کومه ایریا ده دا هم لرې کوي ټیک شوه یو پوینټ وکړي بل لازم دلته کې چې کوم سټیپس وو مونږ سټیپ مونږ ختم کړل که نه خیر د هغې لپاره بیا نور لاینونه به ډرا کوو او په هغې کې پاتې کوزه اوس دلته داسې بمبیړ جوړېږي سړی بیا پوهېږي نه چې څنګه حساب کتاب دومره پورې به تاسو خپل دغه کلیر کوئ دومره پورې پوه شوې بې پوه به شي خیر دی اوس داسې کوو په دې کې چې کوم وینډوز لګېدلي دي او په دې کې چې کوم ډور لګېدلي دي که نه د هغې یو سپیسیفیک هایټ دی یو خاص هایټ دی د هغې هغه ویلې موږ دې له ورکوو د هغې لپاره اپسیټ دا به انټر کوي 3 فوټ زموږ سره په 3 فوټ 2 نیم فوټه 3 فوټه 2 فوټه په دې کې موږ بره دغه لګو وینډوز لګو که نه د وینډو دپاره دا ما اپسیټ واخیستو ټیک شولو بیا مې اپسیټ کمانډ راواخیستو اوس 3 فوټ الریډي موږ اخیستی دی 7 فوټ نارمل دی دغه لپاره د ډور دپاره هایټ دی نو که تاسو 7 فوټ راخلئ بیا به د بیس پوینټ نه به راخلئ که نه او که فرض که دغه کوئ که نه لکه مطلب د دې بر نه اخلئ دی نه نو 3 فوټ موږ اخیستی نو بیا به 4 فوټ واخلئ ښه په بره باندې فی الحال موږ داسې کوو چې دې نه اپسیټ موږ الریډي اکټیویټ کړی 3 فوټه مو اخیستی 4 فوټ به والو زه دې نه به بره داسې ټیک شو او بیا دې نه بس که فرض که بیم ورکوئ په ډور د پاسه باندې په وینډو د پاسه باندې 1 فوټ 9 انچي بیم راځي فرض که ما 1 فوټ بیم واخیستو ټیک ده او بیا 2 فوټ د دې د وینټیلیشن لپاره ما بل اپسیټ واخیستو ټیک شو اوس دې لږه صفایي وکړئ ټي آر ټریم ډبل انټر کوئ چې کوم ځای کې پیلر راغلی دي پیلر به بیخي داسې تشي کوي ټیک ده دا چونکې وینډو ده نو وینډو موږ دې نه کټ کړو خو دلته کې چې کوم پیلر راځي که نه نو پیلر به نه خالي کوئ ښه لکه مطلب پیلر لاین به داسې نه مو کوئ په دې کې چې کوم ورټیکل هارزنټل لاین راغلی دا به صرف ریموو کوئ دا باقي ته بس نه وایي ځکه چې پیلر په برنډه کې بار ولاړ دی پیلر
او وینډوز هغه دننه دي نو موږ ته موږ له زیات انحصار موږ په پیلر باندې ورکوو ښه او بیا دې نه پس دا چې کوم لاین راغلی دی دا غالبا د سټیرز لاین راغلی دی دا سټیرز چې کوم راغلی نو بره خو زموږ سره سټیرز نشته دی که نه لهذا دغه لاین به موږ دې ځای کې نه وړاو کړو ختم به یې کړو ټیک شوله او ډور پاتې کېږي د ډور دپاره به دا لاین ختم کوي دا به په منځ کې ګیف دی او بقایت دا ختم کوي ټیک شوله دا لاین چې څومره راغلی دا به ختم کوي ډیلیټ دا سټیرز هغه لاین دی دا هم ختم کا دا هم ختم کا دا هم غالبا د سټیرز دپاره دی خو دا سټیر بره چې کوم سټیرز ختل دا د هغې لاین دی که نه نو د دې لپاره موږ داسې کوو دا پرېږدو په خپل ځای باندې ته موږ څه نه وایو د دې سره خواته دا دغه شروع کېږي وینډوز موږ داسې وکړو دا وینډو ډور د دې کې نه به کلیرنس دې شروع کړو ټریم کمانډ بیا ډبل انټر کوي په دې کې چې دا کم لاین راغلی دی دا او دا شیزونه ختم کا دا لاین سپین چې کوم لاین راغلی دا زموږ سره وال دی اصل کې دا په خپل ځای باندې پاتې شو دا سره چینج ایریا ده په دې چینج ایریا کې د ډور دپاره چې کومه دغه پاتې کېږي هغه ځای دی او دا ایریا به ختم شي د پاک د دغه پورې دا هم سټیر راغلی په دې ځای کې دا لاین به ختم شي او دا لاین به د پیلر ته به خیال کوئ پیلر به کې ونه وایي ښه دا به هم داسې ختم شي او به پرېږدئ دا لاین به ولاړ شي دا زموږ سره ډور پاتې شو دغه وینټیلیشن پاتې شو ټیک ده دې خوا دا اوس کړکۍ پاتې ده او د کړکۍ سره دې خوا دا لاین چې کوم راغلی دا چجې لاین دی اصل کې چجې لاین ټي آر دې پوینټ نه پس چجې شروع کېږي لاندې چجې نه وي لهذا موږ په دغه ځای باندې کټ کړو ټیک شو بیا به دې کې دا پیلر دی پیلر دپاره بیا ټریم ډبل انټر کوي دا لاین نو پاک داسې ختم کوي صحیح ده پیلر په خپل ځای باندې راغی او دا چې کوم راغلی دا لاین بلو دا چونکې د وینډو دپاره دی نو دا لاین به ختم شي دا لاین به ختم شي ټیک ده او دې کې دا سپین کلر دا د والز دپاره دی د دې نه پس به دا ایریا پاکه کلیر کوي او دا ایریا به داسې کلیر کوي دې نه به دا ایریا کلیر کوي او دا ایریا به لاره شي دا لاین به پرېږدئ دا به ختم کوي دا به ایکسټینډ کوي ځکه چې دا روشندان دی اصل کې دا لاین به لاندې چونکې دې کې وال دی راغلی دی که نه دا ډکون هغه ایریا ده دا نو ډکون د ایریا د وجې نه مونږ به داسې وکړو دا لاین به د کوزونه ختم کړو ټي آر دا به کټ کوي دا لاین به هم وړاو کوي او دا به خپل ایکسټینډ کوي د پیلر ته بیا ور ورسوئ چونکې موږ د پیلر مخکې ښکاري که نه دا کړکۍ به کټ ښکاري موږ ته په دغه ځای کې ټیک ده دا وګورئ که نه دا پیلر راغلی دی که نه نو پیلر مخکې دی کړکۍ وروسته را چې د فرنټ نه ورته ګورو نو په کوم ځای کې دا پیلر ولاړ دی دی به دا وینډو به دی کټ کي هغه ځای کې موږ ته نه ښکاري پناه به یې رانه ښه او یو پیلر دلته کې دا مخکې نه ولاړ دی دا پیلر په سیم فاصلې کې دی لهذا دغه بالکل یو پیلر موږ ته شو کېږي د فرنټ نه ټیک ده دې نه بس سټیپس دي په دې کې او د سټیپ دلته کې مخې ته دا پیلر ولاړ دی نو اول ځان ته دا پیلر دا ایریا کلیر کوي وروسته بیا په سټیپس کې بیا وروسته کار وکوي دې کې چې دا کوم لاین راغلی که نه دا چونکې موږ د وینډو دپاره او د ډور دپاره آپشن اخیستی وو دا لاین تاسو دې کې نه ختم کوي ښه ټیک ده ځکه چې هغه د ډور او د وینډو دپاره چې کوم موږ داسې لاین راغستی هریزنټلي آفسیټ چې موږ کومې اخیستی وي هغه آفسیټ دی دا او دا لاین هم ختم کړه ځکه چې پیلر موږ ته ټول نه اول پیلر دی وروسته بیا موږ ته سټیپس به راځي که نه دا سټیپ او دا یو لاین پکې راغلی و غالبا چې دا کوم لاین دی که نه دا یو دا د کوزه لاندې چې کوم سټیپس دي د هغې لاین دی هغه لاین هم ما ختم کړو ټیک شو نو په دې ځای کې به سټیپس جوړېږي
او باقي دا چې کوم ایریا پاتې شوله دیم لکه صفایي وکړئ ټریم دا لاین ختم کا دا لاین هم ختم کا او دا لاین دا ډیلیټ کړئ سیو وکړئ خپل فایل ٹھیک شوله دې سایټ لکه صفایي پاتې شوله دا مو سره کلیر کړئ ټي آر ډبل انټر کړئ دا به څه شي لاین دی स्टेप्स थी बाकी स्टेप सर बरुस गुरु स्टेप फिलहाल लरे कई दा बटरिम कई दा एरिया हम कट का दा एरिया हम कट ठीक शो दा چې کوم لاین راغلي دا به اریز کړئ ها سیو وکړئ خپل فایل څنګه باندې دې حالت ته چینج ولې چې کله موږ دا باندې فرض کو ودرو سنگل پلوټ موږ دې جوړو کنه یو نو دا څه بخکاریږي ها بیا به دې کې میچ پراپرټي کمانډ راوخلئ ام ا او دا لاینز دي دا بالکل سیم کوي او دا لاین راوخله بیا داسې دغه دپاره ډور دپاره کلر بالکل سیم کوي تاسو ته پته لګي چې دا پلان کې کلر څه شوله دا به خپل فایل به سیو کوي صحیح ده دومره پورې بس دی که نه ډېر غټ کار هم وکړو اوکې